بس اخیری جمله ویم مخکې راته یو کس ووي چې یاره جي د مور په دغه باندې خبره وکړه دلته یو کس دی یو زنانه ده اواز یې راته وکړ چې زوی راته ډېر رد بد وایي د اواز خصوصي د هغې دپاره کوم د فیسبوک کې به هغې ته رسېږي بیا وایي زوی راته ډېر رد بد وایي کنزل کوي راته اوس خاص کنزل کوي محترم آخري عاجزانه جمله ویم بس اختتام کو یاد ساته چې په دنیا کې کوي چې الله رضا کم نو مور رضا که الله رضا کم نو بس اخیری موسی علیه السلام خدای ته وی خدای په دې دنیا کې خو راته خپل ملګری وښیه جنتي نو زما رب ورته وی لړ شه پلانکي ځای کې یو قصاب دی دا ستا ملګری دی دا خصوصا د هغې مور دپاره ویم ښه ورشه د دغه کې یو قصاب دی ستا جنتي ملګری دی جنت کې به د سره ملګري وی موسی علیه السلام وی ګرځېدم قصاب مې پیدا کړ خوا کې ورسره ناست وم چې غوښې ختمه کړه نو یو دونه غونته غوښې ځان له سیټه کړې وه توجه شته ستاسو وی هغه غوښې را روانه کړه ما ته چې زه دې وپېژندم ما ته وی چې نه الن کې زما امتي و موسی علیه السلام وی زما امتي ایمان یې راباندې وروړو خو لیدلی نه وم ما ته چې ستا میلمه یم ما ته وی چې راځه لاړم کور ته یې بوتلم چې کور ته یې دننه کړم ما ته وی دلته کښېنه یو کټ یې رابار کړ چې مې وکتې یو رکوټې غوندې بنده په کټ کې پروت یو دونه غوندې و ټول دونه غوندې و وی ومې کته وی دغه بنده در راواغسته اوبې په اور باندې کېښودې اوبې ګرمې کړې ولې محترمو اوبې بیا تړمې کړې هغه ورکوټې غوندې بنده پاک کړ وی بیا یو دونه غوندې ترکاري پخ کړې وه هغه غوښې نه او په چمچه به یې لږه لږ غوندې شوروا د هغې موافق د لرګي چمچې په هغې به یې په خوله باندې ورکولې او بیا هغه بنده داسې کړه وی چې رالم ما وی دا څوک دي ما ته ته د ما میلمه یې راځه چې روټۍ خورو ما وی باب کې خبره کوو دا څوک دي ما ته یې وی چې دا ته کوم وینې دا راکوټې غوندې دا زما مور ده خو ډېره کمزورې شوې ده وی ښه وی دا دې څه وکړه وی زه چې راشم د کار نه نو دې اکثر بول او براس کړي خو خوځېدی نه شي د کټ نه نو اوبه وله ګرمې کړم نو په خپلو لاسو یې پاکه کړم د ګندګۍ نه پاکې کپړې ورته واچوم بیا شوروا وله وکړم روټۍ نه شي خوړی نو په دا شوروا باندې په خپلو لاسو باندې مړه کړم وی ما ته وی چې ښه وي داسې ښکاري چې دعا یم درته وی اوی زما دا مور ساده ده وی دې له څه پوهېږم نه وی زما دا مور ساده ده پوهېږي نه خو صرف یو دعا یې زده کړې ده نور وله څه نه وی څه دعا یې زده کړه وی دا دعا کوي چې خدایه زما د بچي له د موسی ګاون ورکړي وی قسم دې هغه دعا دې رب قبوله کړې ده راځه زه په جنت کې ستا ګاونډی یم زما محترمو خبره دې پورې کوم محترمو چې د میندو قدر وکړي او الله رضا کې ګناه نه ځان وساتئ غلیظترینه ګندګي د غلیظترین الله دې موږ تاسو ټول د ګناهونو نه وساتي شوق سره امین وای او الله دې زموږ زندگی دینداره زندگی جوړه کړي شوق سره امین وای امین الحمد دعا کوو امین الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین با چې سوي خدای دې ور خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي دا لږ ویل او لږ ناست خدای په ډیرو باندې قبول کړي الله زموږ ټولو ګناهونو باندې خدای د عفو قلم راخ کړي الله تا سره نن د بعد کې واده د خدای چې بیا به ګناه نه کوو الله زموږ ټول ګناهونه خدای ماف کړي شوق سره امین وای الله زموږ ټول ګناهونه خدای ماف کړي الله نن د بعد کې خدای زموږ د ګناهونو نه خدای په حق او سچ باندې توبه ده ان شاء الله وای الله د دې په برکت باندې د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادثونو خدای اوساته کوم مرګري د لري زینه بیان لراغلي خدای قدمونه پتل د نیکه کې واچي د حاضر مجمع په ځل کې څه قسم شری حاجات دي الله د خپل در نه پوره کړي زموږ یو مرګري والدې بیمار ده خدای ته ول شفا ورکړي شوق او د زړه نه دعا وکړي ښه خدای ته ورله شفا ورکړي امین وایه شوق سره زموږ یو بل مرګری فیا استاد بچنګي بیمار د دعا وته وکړي د زړه خدای صحت ورله خدای ورکړي بیماری خدای په صحت باندې بدل کړي الله سونه بیماران دي په کورونو کې دي اسپیټالونو کې دي خدای بیماری په صحت باندې بدل کړي الله د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادثونه اوساته مونږ ته چې چا د دعا د پاره ویلي خدای زموږ په دعا کې د اغي حصہ وګرځي الله زموږ په دعا کې د اغي حصہ وګرځي الله خدای مونږ دیندار کې او چې خدای تعالی درزو او خدای کفن کې تا ته پروتم د اغې نه مخکې خدای دا کلمه په دا ژبه باندې جاری کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام